कि मसला ना हल की और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ते 13 इलेक्शन के कैंट खलको मुंग ने ढेर इज्जत राखो और जमुंग दे खबरे ते अमीन हुए कि मुंग खपल मेंबरान रावलू कि कंटोनमेंट बोर्ड सर वजंगी और खपल दे खलको द मसले हल शी जका कतासो पर तकलीफ के मुंग पर तकलीफ क्यों दादा परवेज खटक फल जिल्लरा दा जमुंग कौमी अलकरा दा जमुंग आबाई नौखार दे मुंग खुशहाली को जो जमुंग इलाके खलको मसले हल कीगी इंशाअल्लाह دا جمع ټیم هم دی زه اوس د ټول ممبران کنټونمنټ چې کوم راغلي دوی ته هم دا ریکویسټ کوم چې نن تاسو ته الله موقع راکړې ده نن تاسو ته الله موقع راکړې چې د خلکو خدمت وکړئ د نورو ممبرانو غوندې نه شئ نور ممبران هم دلته راغلي وو دوی هم دلته ډېر جذباتو کې به خبرې کولې او چې وخت تېرېدو دا نظام دومره ګنده دی د کنټونمنټ چې دا افسران دي بیا ځان سره میلاو کړي همدا دلګان دي ځان سره بیا میلاو کړي چې راشه پیسې والو کښېنوه دا ډېر عجیبه سیسټم دی اقتدار کرسۍ ته رسېدل بېله خبرې بیا اقتدار نه پس ځان ساتل ځان بدلول نه هغه اصلي سړی دی زه دې ټولو ملګرو ته وایم چې ځان برابر ساتئ دا ووټ تله د خلکو د خپل مسایل حل کولو لپاره راکړی دې لپاره نه راکړی چې ته چیرمین یې او زه ممبر یم دا د مسایل لپاره دی انشاءالله تعالی بره پرویز خټک ناست دی وزیر دفاع دی زموږ د کنټونمنټ بورډ هغه سره د دې میټینګ کې ټول تنظیم والا راغلي وو بابا سره ملاقات کړو بابا میډم ته ټلیفون کړو بیا ممبران تلي دوی ملاو شوي دي انشاءالله تعالی په پهله بورډ میټینګ ایجنډا کې خاص تاسو د مسله خټک سے په وینا اچولې شوې اوس انشاءالله دې کې به ممبران هم پوره وس کوي او مشر خټک صاحب ناست دی موږ به هم پوره وس کوو چې دا مسله انشاءالله حل شي ځکه نونو ما ته تاول ووې که زه دلته ولاړ یم زه به را روان وخت کې بیا ولاړ یم زمونږ یو ورځ نه ده مونږ تاسو نه خلاصې نشته که دلته مسله جوړېږي مونږ غنوخار کې 24 غنټې ناست یو او تاسو مونږ په اسانه منتهی شئ انشاءالله تعالی زمونږ پوره کوشش دی چې دا مسله حل شي چې تاسو دې کې خپل د دوکانونو مسله حل شي خپل په نوم وشي چې روزګار مخکې پکې کولی شي دوکان خوبصورته کولی شي خرچه پې کولی شي او شی په هوا کې ځوړند دی انشاءالله تعالی دې کې ممبران هم کوشش کوي مونږ هم پکې ځاني کوشش کوو چې دا مسله زر ته زر انشاءالله حل شي او زه د کنټونمنټ ممبرز ستاسو په دې مناسبت دا وایم چې مهرباني وکئ د خلکو د مسلو لپاره پوره کوشش وکئ ځکه دا موقع کله کله راځي نن الله پاک په مونږ احسان کړی دی یوه پارټي ټوله یو ځای کامیابه شوې ده دې کې مونږ سره مینارټي ممبر هم دی دې کې زمونږ ډېر ښکلی ګروپ جوړ شوی دی انشاءالله دیو محنت کوي او سره مونږ محنت کوو انشاءالله تعالی ډېر ښکلی کار برابرېږي بل نن مونږ په ترقۍ یو ترقۍ مونږ په دې شکل یو چې مونږ په اتفاق یو که نن د زموږ انجمن تاجران دی هغه هم د پاکستان د تحریک انصاف دی که کینټ بورډ ممبران دي هم تحریک انصاف دي که وقافي حکومت دی هم تحریک انصاف دی نو مونږ هر طرف نه نن په اقتدار کیو که نن مونږ دا مسله حل نه کړی شوه نو ما خیال نه شي چې دې نه پس یې مونږ حل کولی شو دې نه پس نه حل کېږي همدا موقع ده همدا وخت دی همدا ټایم دی چې راټینګ کړي ملګرو څنګه تاسو ته ډه چو دی داسې مونږ ته هم ډه چو دی داسې نه ده کینټ والا څوک بخلي دي دا امیر غریب ته نه ګوري دا مالداره ته نه ګوري دا خاندان ته نه ګوري خو په چا یو وس رسي هغه ډنډا کوي په دې موږ ټول پوه یو نو د دې غم مه کوئ انشاءالله زموږ د خټک صاحب د مشرانو زموږ د ټیم تاسو پوره تعاون شاملي او انشاءالله تعالی اوس موږ هم د کینټ ممبران په میدان کې دي پوره به د کنټونمنټ بورډ سره جنګېږو او د غریب د عوام د خپل د مسلو به تپوس کوو او کوشش به کوو چې زموږ را روان وخت کې داسې یو مثال د ممبران جوړ کړي چې را روان وخت کې خلک یاد ساتي چې داسې ممبران پاس شوي چې د غریب د حق دپاره یې اواز کول ستاسو حق لی کولو تاسو ټولو بیا شکریه ادا کوم او د تاجران د ټول صدر د نایب صدر د ټولو مرګ